نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا یوسل بیم آیت تی مکہ آیتن کی ہم دا یہودیانو قباحتنا او بدبختی بیان شد پدی آیتن کی ہم دا یہودیانو قباحتنا او بدبختی بیانی اللہ رب العالمین فرمائی چی دی یہودیانو داغ سیزنو تابداری کردی دا کم چی شیطانانو دا سلیمان علیہ السلام پا دور کے کولو اور سلیمان علیہ السلام جادو نو کڑے چی جادو کفر دے لیکن دے شیطانانو جادو کڑیو او دے خلقو دے شیطانانو نا سحر او جادو زدکڑ او بیاد اللہ پاک دا طرفنا پا عراق کے بابل خار کے دو فرشتے بطور امتحان اللہ را اولے گلی یو حضرت ہاروت علیہ السلام و حضرت ماروت علیہ السلام دا بطور امتحان خلق تدوینا سیر او جادو زدکل خلق تا نقصان پورا سید او اللہ رب العالمین خلق تا ظاہر اکڑا چه سیر او جادو دا صدی او معجزہ او کرامت دا صدی سلیمان علیہ السلام تا اللہ رب العالمین یو لویا بادشاہی ورکڑیو چی پہ انسانانو بانے سو پہ زناورو پہ جناتو باندے ہم دہا حکومتو سلیمان علیہ السلام چی کل وفات شو شیطانانو دا سلیمان علیہ السلام دا تخت لاندی دا جادو تاویزن کی خودل سلیمان علیہ السلام دا وفات نبات دی دا تاویزنا یہودیان راواخستل او دیوی سلیمان علیہ السلام دا تخت چی چلو او دا بادشاہی چلولا دے پا تاویزنو او پا جادو باندی چلولا اللہ رب العالمین دا سلیمان علیہ السلام دفاع کی چا سلیمان علیہ السلام جادو نو کڑے جادو کفر دی او سلیمان علیہ السلام کافر نو لیکن دی خلقو دخپل مشران و امنل دا یہودیانو نا اغویوی دا سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر اللہ رب العالمین بطور امتحان دو فرشتے دے عراق بابل خار ترہ اولے گلی دے فرشتو دے خلق تحوی چو سلیمان علیہ السلام جادوگر نو سلیمان علیہ السلام دا اللہ پاک پیغمبرو دے خلق ورطوی چی تاسو معلومات تاسو پا جادو بانے سپوی گئی چی سلیمان علیہ السلام نبی دا اللہ پاک دا طرف نو او جادوگر نو تاسو معلومات دے فرشتو ورطوی چی منگ پا جادو باندے پیگو منگ سرداغی علم شتا خلق ورطوی منگ تا اخائی دے فرشتو ورطوی چی نا دا تاسو مزدکوی ستاسو پا دے کے نقصان دی منگ بطور امتحان ستاسو دا پار راغلی خلق ورط اول ہوئی چھ منگ تے اخائی منگ با پیچاتا نقصان نرسو بیا چھ کردی فرشتو نے دا سحر جادو اغا طریقیز دکڑی نو دی پاغی کی بیا نقصان شروع کو او خلق نارینا او زنان بے پدی جادو سرا جدا کول اللہ رب العالمین فرمائی پدی کی اثر اچول دا زما اختیار دی دی فرشتو دی طویلی چی مزدک استاسو نقصان دی لیکن دی دا خپل نقصان سیزون ازدکل خپل ایمانون نخلاص شل او دا کم جادو چی دی ازدکل دا سیز اخیستل دوی دا پارا دیر بد دی کب سیز چی دا عادت نا خلاف پی اغا پدری قسم دی مختصرا عادت نا خلاف یو سیز کچرتا کارشی دا مدعی دا نبوت پلاس باندی ناغی طویلی شی معجزہ عادت نا خلاف کار چکارشی دا یو بزرگ او دا ولی انسان پلاس باندی اغی طویلی شی کرامت
عادت نه خلاف کار چې ښکار شي د یو فاسق فاجر کافر پلاس هغه ته ویل شي استدراج. دا د اسبابو د دایره نه بهر وي، دې کې اسباب نه چلیږي. موسی علیہ السلام پلاس کې د چوکینا د کونټینا اجدها جوړېدل، دې کې اسباب ظاهري نشتا، د الله رب العالمین قدرت. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګوت مبارکنا وبروانه دل، دې کې اسباب نشتا، د الله قدرت دی. ابراہیم علیہ السلام پا اور کی دا سوزیدون مکمل بچ کے دل داد اسباب و نخلاف دی، داد اللہ پاک قدرت دی. موسیٰ علیہ السلام دا ترخ نلا سرا وستل او پڑقی دل دسبگ میں پشان رنا ورکول، دا معجزہ دا اللہ پاک قدرت دی. بی بی مریم تا پخپل کور کی پدنن کمر کی بی موسما تازم وجات ملاوی دل، دا بی بی مریم سے کمال دا اسباب ندی، دا اللہ پاک دا طرفنا قدرت دی. دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بزرگن مل پاسلہ کی ساریہ دا مجاہدین و امیر تا آواز رسول دی کی دا دخبل کمال نشتا، دا اللہ پاک قدرت تی. اسباب دیجے کے کار پرید دی. دیتویلی شید کارامت پیغمبر پلا چکارا شدہ معجزات تھی. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا طول پیغمبران نزیات معجزی ورکڑی. قرآن مجید دا نبی علیہ السلام معجزہ دا. یو سړی د دنیا ټکی تعلیم یې نه دی کړی، تر دې چې هغه لیکلم نه دي زده کړي، سکول یې نه دی ویلی، یونیورسټي نه ده ویلی، او داسې کتاب خلکو ته بیانوي چې ټول دنیا د هغې د یو ورکوټي صورت د مقابلې نه عاجزه دي. دې کې د الله رب العالمین قدرت او د پیغمبر معجزه ده. دا قرآن دی، 1400 کالو شو تروسه پورې پکې چا یو ټکی غلط پیدا نه، نو کدا د بنده خبرې دی کې به ډېرې خرابې وي. خدا د رب العالمین کلام او د نبی علیہ السلام معجزه ده. بې تعلیمه د دنیا د سکول نه ناخبره سړی دومره ښکلی بیان کوي قرآن کریم خلکو ته وایي، خو معلومیږي دا چې دا د سکولونو خبرې نه دي، بلکې دا د رب العالمین ارشادات دي. دې ته ویلی شي معجزه، عادت نه خلاف. دلتا عادات نشتا، اسباب نشتا. دیتا ویلی شی کرامت، اسباب نشتا، دا عادت نا خلاف. لکه تاستم بیان قیامت تنزدی با دجال رازی، اب باران ورئی اور یزی بشڑی، خلق لبا سرو سپین ورکی، مزید چرچیب ورکی، شیطانان به د خلقو د پلارانو د نیکونو په شکل صورت را پاسی. دا د عادت نه خلاف دي، خو سړی سم نه دي. دې ته ویلی شي استدراج. لکه دجال خو نیک نه دی او نه پیغمبر دی، هغه بې ایمان او کافر دی، او د هغه په لاس باندې یو ناشنا کار ښکاره شو د اسبابو نه بهر. دې ته ویلی شي استدراج. دا کله چې اسباب نی او کله چې اسباب وي نو اسباب بیا دوه قسم دي، کله اسباب کاروي او کله اسباب پټوي. ګولې دې اوخوړ او ته پې ښه شوې، سبب د ګولې ښکاره دې ستا ښه کېدل پې راغله. زهر دې اوخوړل او ته پې مړ شوې، نو سبب د دې زهرو ظاهري هغه وړل څیزونه دي او مړ کېدل د هغې اثر دی. خکار کی اثر اللہ واجو او بد چیز کی اثر دا ہم اللہ پاک واجو. خدا اسباب دی. زہر مثال یو گولے دا او پینڈالم یو گولے دا، خو یو خکار کی یو بلو بدکار کی اسباب شد. دا اسباب کارن سڑی پٹس بانے او لگے سڑی مر شو، نو دا مرگ سبب دا گولے کارن مر چاک اللہ. زہر کی اثر چاو جو پزانو مڑ کول چاو کو اللہ،
او په پیناډال ګولې باندې خکول چا وکړل دام په الله پاک کله سړی خوري کار په نه کی خالد بن ولید رضی الله عنه زار اسکل اړو سره پیونه یونس علیہ السلام مېږي ډکه وخت تیر کاړو سره پیونه کاړ تکلیف ورنه اثر پکې الله اچي او چې الله ته اثر وجد کی نو کار نه کوي دا چې کله اسباب وی کارا او کله اسباب وی لیکن پټ لکه جادو بعض علماء فرمای جادو کې دومره اثر شته چې انسان نه زناور جوړ کی دومره خطرناک قسم جادوګان شته دا چې اثرم پکشته سړی مړ کی دا چې اثرم پکشته چې سړی گنجی کی لیکن دا اسباب بده رکی دي خو اسباب دا خلق ته نخ کاری دا نن سبا چې څومره خلک دلته به سړی تعویذ کوي ته به سړی په ټوکونی سړی په هسپتال کې پروت دی لکه نو دا دلته د یک سړی کمال سکړي اسباب شته لیکن دا خلکو د نظر نه پناه دي نو جادو دا د اسباب په دې رکی دي په اسباب پټ معجزہ کرامت استدراج دا د اسباب د دایره نه بهر دي دیزه کہ قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وما کفر سلیمان علیہ السلام جادو نو کڑے او شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی جادو پسور لس قسم دی او ٹوٹل حرام بعضی قسمون پا کے سراسر کفر دی نن سمون خلق کم سڑی چی خود جادوگری یردی سڑی کے دیر کمالات دی کسړی د شریعت پابند او داغه کار صحیح خو کسړی کسړی بالماز زناکار مردار خور بی ایمان او عقیده نو باندې د کمال نشته دا شیطان دی نن زمون خلک داسې دمګری پسې په نمبر کې چټه ورکي الکه نمبر تکینی په نمبر به نمبرې بنه کوي سیب له نمبر کې ورځي دا ګن کپان او زمون خزي الله پاک دې ته هدایت وکړي داسې بدعمله زناکار له ډېرې په شوق روانه یو بل ته پیسې کوي یاره دا ډېر رسېدلی پیر صاحب دی پیر صاحب نه د شیطان دی یو سړی د شریعت پابند دی یو سړی د حیا نه خبر نی یو سړی د دین نه خبر نی دا پیر دی پیر خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت اصلاح یې کړ پیر خو دې ته نه وي پیر دا خو ګړګبان چې ته پسلو کې بس دو درې چته نیکان نور الله دې رحم وکړي دا دمګری نن سبا ټول باج پکې دا چې اللهم انا نورځي قران نورځي مونږ نورځي دا ګندګي کوي او خلک ور روان وي تا داسې قسم دمونه نو قران کریم کې رب العالمین د فرشتو تذکرہ وکړه چې د سليمان عليه السلام دفاع وکړي چې سليمان عليه السلام پیغمبرو داغه دا تخت چلی دو دا پجادونو دا معجزه او د الله رب العالمین قدرت جادوگر لدل جادو کول بل باندې کول دا ټول حرام نن زموږ خلک کوي دا څه د وجې کوي یره د دې سړي مختلف قسم حالت یره د دې سړي دا بچی داسې نیکمل دی او زما غټول رامیان نو بس راشه په دې باندې به یو چلو کوم هغه بیا ټول لیونیان دا په جادو کوي یره ته د خو ډېر ښکلی کاروبار روان دی ډېر حساب زه خو داسې غریب یم راشه چل پې کوم نو دا بدعمله پې جادو کې هغه د کاروبار متاثره شي اوس به یو سړی وي چې دا کېږي څنګه اثر پکې الله جي زهرو کې اثر شته او کله کوي کله نه کوي اور کې اثر شته او کله اور سوځول کوي کله نه کوي دا خو د الله نظام دی پیناډال ګولې کې اثر شته او کله کوي کله نه کوي ستا سر خوږېږي ګولې دی خوړه ښه شوي الله ښه کوي سر دی خوږېږي ګولې دی خوړه ښه نه شوي الله پکې اثر وانه چې ښې نه کړي دې سر به دا عقیده ساتي چې ښه کوونکي الله دی اسبابو کې اثر څوک اچي الله پاک اچي په بد چیز کې د بد اثر اچي او په ښو کې د ښو اثر اچي اثر پکې الله پاک اچي د الله پاک د ارادې نه علاوه مخلوق هیڅ هم نشي کولی زموږ ایمان یو خدا دی خبر شوا چې دا معجزه کرامت وغیرہ دا د پیغمبر یا د ولی یا د دی بل چا فعل نی دا د الله پاک قدرت حکار کوي پلاس د پیغمبر
د بریلیانو عقیده ده چې کرامت او معجزه وای دا د ولی او د نبی په اختیار کې، دا عقیده د بریلیانو دی کې د نبی او د ولی اختیار نی. موسی علیہ السلام په لاس کې همسا او هغې نه مار جوړ شو. موسی علیہ السلام ته شاته نه شو نه یریدو چې الله رب العالمین ته فرمایي سنعيدها سیرة الاولى، واپس موږ اول حال ته بوځو یریږم. نو دا د موسی علیہ السلام خپل اختیاري د لرګي نه مار جوړېدلو یریده ته ولې، او دا همسا لرګي نه مار جوړول قدرت د الله او الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته خدا ته یرید اول ځلو. نو دا قدرت د الله باقی، فعل د الله باقی، لاس د پیغمبر او لاس د بزرګ وي. نو دې ځکه موږ یو عقیده دا ویلا چې سیر او په جادو کې اثر شته، او دیمه مدا ویلا چې معجزات کرامت استدراج دا قدرت او طاقت د الله پاک دی، لاس د پیغمبر یا د بزرګ او یا د کافر او د بد عمل سره. نو الله رب العالمین دغه فرشتي به طور امتحان نه ولېږلي او د حضرت سلیمان علیه السلام دفاع یې وکړه. موږ تاسو ته پکار دي چې د جادوګرو نه ځان وساتو، ځکه جادو کول کار د بې ایمان انسان دی، د پلیت انسان کارو دا جادو کول دی. دې ته موږ ګوره چې مولا دی او کشین دی، خو چې جادو کوي بې ایمان دی. خواله ولا مخبله ورځه او مو ولا زنانه پرېږده. که د کور دی چېرته زنانه دم لذي لګي تپوس کو چې مسلمان لذي او که جادوګر لذي، ځکه جادوګر ته قرآن کریم کې الله پاک کافر ووي. نو موږ تاسو ته پکار چې د جادوګرو نه ځان وساتو. نو الله رب العالمین فرمایي واتبعوا ما تتلو الشیاطین، او دی یهودیانو تابعداري وکړه دا جادو چې لوستو شیطانانو علی ملک سلیمان په دور د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان، او جادو نو کړي سلیمان علیه السلام چې کفر دی. کفرنه مراد دلته جادو دی، ځکه د خلکو د جادو قصه کوله چې سلیمان علیه السلام تخ په جادو چلیږي. الله فرمایي نه دا کار د کفر د سلیمان علیه السلام دا نو کړ. وما کفر سلیمان، او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام، ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو جادو کړو چې کفر. يعلمون الناس السحر، دی شیطانانو بخلق ته خود جادو. وما انزل على الملكين، او دی خلق تابعداري کړي وا دا جادو چې نازل شي په دوه فرشتو باندې. ببابل، په بابل ښار کې هاروت علیہ السلام، ماروت علیہ السلام. دی د جادو تابعداري کولا چې د کوم امتحان د پاره فرشتي راغلي. وما يعلمان من احد، او دی فرشتو بند خودو هیچ چاته دا جادو حتی تردی پوری یقولا چی دی دوارو فرشتو بوتوی انما نحن فتنة فلا تکفر، یقینا من امتحان یو تاسو دا مزدکوی چی دا کفر دی. فیتعلمون منهما، دی یهودی خلقو دی یهودیانو بزدکو دی فرشتونا مهاغسو یفرقون به بین المرء و زوجه، چی جدائی را ولی پاقی بانی پما بین د خاون او د خزی، پما بین د خزی او د خاون کی. د جدائی د پاره به جادو چې نن سبا خلق کوي، د رشتو د بندش د پاره خلق جادو کوي، د کور د ورانې دو د پاره د جوړولو د پاره څوک جادو نه کوي، ځکه دا شر دی او دا ګند دی. وما هم بالضارین به من احد، او نو دی چې ضرر ورکون کی پدی جادو بان اچات الا باذن الله، مگر الله پاک په قدرت باندې. ويتعلمون ما يضرهم، او دی بخودو ويتعلمون، او زدکو بدی خلق ما غسو يضرهم چې دی ته ضرر ورکول ولا ينفع مفیدې نه ورکولا. دی خلق باغ زدکول چې دی د نقصان. ولقد علموا بتاقي سر دی فیدل لمن اشتراو ما له فی الاخرة من خلاق، چې چا واقعستو چې چا زدک دا جادو نه وي د پاره په آخرت کې څه حساب، چې جادو چا زدک آخرت کې به څه حصہ ني. ولبئس ما شروا به انفسهم، او ډېر بد دغه څه چې دی خرج کړ پاغي باندې خپل ځانونه. لو كانوا يعلمون، کا چې دی پیری. ولو انهم امنوا، کچر دی ایمان وروړي وي، واتقوا تقوی اختیار کړی وي، لمثوبة من عند الله خير، نو خامخا بدله بدی حاصل کړي په نزد الله پاک باندې ډېر بهتره. لو كانوا يعلمون، کا چې دی پیری. واخر